د قرآن مجید یو سل او سوار له سورتونه دي. څو؟ یو سل او سوار. د هر یو په سٹارټ کې بسم الله ده او په دې صورت کې بسم الله نشته او نه به دې په شروع کې بسم الله وې. اعوذ بالله به لکه موږ سره تلاوت نن شروع کوو چې ممکن اعوذ بالله مو بسم الله پرې خو اصل مسله دا چې د قرآن مجید دا یو آیت مبارکه چې نازل شوی یو صورت چې نازل شوی په کوم ترتیب سره نازل شوی نو هم په دغه ترتیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو او حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ لیکلو دا موږ سره چې کوم شکل کې موجود دی کنه بسم الله لیکل بیا سورۃ فاتحه الحمد بیا بسم الله بیا الف لام میم ذالک الکتاب بیا چې سورۃ ختم شو بیا سورۃ آل عمران د بسم الله شروع کی بیا کوم ترتیب سره چې زموږ مخ ته قرآن مجید پروت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې بدغه ترتیب د نبی علیہ السلام په حکم لیکلو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ترتیب چې کله به یو آیت مبارکه راغې نازل بشو قرآن مجید آیتونه جدا جدا نازل شوي د موقع مناسبت سره یو صورت آیتونه هغه نازل شوي بل صورت سره د بل سره نازل شوي د بل سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت زید سے ابو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې یو آیتونه منازل شو نبی علیہ السلام وی زید تاواز وکړي نو زه برالم ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا آیتونه مبارکه نازل شو دا آیتونه په پلان کې صورت کې کېدا او د پلان کې آیت نه مخ کې کېدا یا د پلان کې آیت نه وروسته کېدا او په دې ترتیب سره کېدا دا قرآن مجید دا په کوم ترتیب چې زموږ مخ ته موجود دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب دی نبی علیہ السلام په کوم ترتیب دل زید ابن ثابت سے تحریر دغه شان بیا دا قرآن مجید د نبی علیہ السلام په زمانه کې داسې نه لکه دا څنګه چې موږ سره دی موږ سره په یو کتاب شکل کې دی کنه داسې نه خلاصه راته ما دې ته جمع قرآن او ترتیب قرآن اصطلاحي په دې باندې موږ لس ورځې بحث کوو په یو ټاپک پر تاسو خلاصه هم لږ دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن جمع شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په شروع کې قرآن چې نازلېدو چې صرف قرآن به زمانه لیکي د قرآن د آیتونو علاوه هیڅ هم نه لیکي مطلب د حدیثو اجازت نه و د لیکلو بیا وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قرآن مجید د هغې په فرق او د حدیثو په فرق خلک پوه شو نبی علیہ السلام اجازت ورکړه صحابه بیا حدیث هم لیکل شروع کې اجازت نه و ځکه چې هغې ته پته نه و چې د قرآن طبیعت څه دی او د حدیث طبیعت څه دی نو په یو بل کې به خلط ملت کول او قرآن مجید به موږ د حدیثونه صفا او احادیث به د قرآن نه صفا جدا جدا څیزونه دي دواړه وحی دي د الله له طرف خو دلته الفاظ نام د الله دي په قرآن کې او مانم د چا ده د الله او په حدیثو کې معنی خو د الله ای او الفاظ د چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرق نو دې د جداوالی د پر نبی علیہ السلام منو فرمایل چې معنا به هیڅ چیز نه لیکي صرف قرآن به لیکي بیا وروسته صحابو ته د حدیث اجازه نه ملاو شو خو نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن داسې نه و دا موږ سره چې څنګه دی په دې شکل کې چې دوه غتو کې بند او په دغه ترتیب سره چې دا دونه پاڼې دي او دا رکوع دا پکې سپاره دا پکې رکوع دا پکې منزل له دا څیزونه پکې نه دا بیا وروسته شوي دي بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په زمانه کې قرآن راجم شو یو جنگ شو د یمامې پای کې په سونو حافظان صحابه کرام شهیدان شو حضرت عمر صاحب راغی په ابوبکر صدیق صاحب حضرت دا قرآن مجید کې یو داسې مصحف تراجم وکداسي دا څنګه چې وسم سره څنګه وي ابوبکر صدیق صاحب ته فرمایل چې کم کار نبی علیہ السلام نه دی کړی هغه نشم کول دا بدعت نشم کول په دین کې نوې کار وکنه دا بدعت نشم کول حضرت عمر سے بتوي چې اے امیر المؤمنین اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس خلیفہ مسلمانانو مشره زما د په الله قسمی په دې خبره کې خیر دی ځکه اسنه چې حافظان دي شهیدان کی قرآن مجید به زموږ ضایع شي دا خلکو ته یاد دي بیا وروسته به خلک سکے نو ابوبکر صدیق صاحب چې یاره ما ته بار حضرت عمر صاحب راتلو نو زما سینه الله جل شانو کلا وکړه چې د حضرت عمر دا خبره چې دا ټیک تا نو ما زید ابن ثابت راوغختو چې نبی علیہ السلام په زمانه کې به لیکل کول او صحابه کرام سره چې څومره قرآن او ټول خلکو راوغختل چې دا قرآن مجید چا سره مين د نبی علیہ السلام نه لیکلي هغه راوړل ټول خپل قرآنونه هغه راوړل حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سره چې کوم قرآن خپل کنه په خپل زمانه کې لیکلو نو دا هغه سره به ټو چین ټیلیکو
نو کم سیس چې برابر د ټول صحابه کرام او قران مجید او زید رضی الله تعالی قران مجید تقریبا ټول یو شان. حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سره د سوره توبه د اخیری آیتونو مبارکه دي چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا یو قیمتي آیت مبارکه ما سره او صحابه سره نو. نبی یو صحابي راغی یو انصاری صحابي او دا د هغه سره او هغه سره په یادو متیادو په لیکلو شکل کې مو سره هغې نه پس ما بیا خپل هغه د هغې باره کې مې دا سوچ وکړو واقعي چې زما د قرآن مجید ما چې لیکلی 100% درست دی د چا سره هم په دې کې اختلاف نشته. یعنې ما سره غم و چې د قرآن مجید یو آیت دی او ضایع کېږي رانه. ځکه حضرت عمر او ابوبکر صدیق داسې خبرې نه منلې چې ای زیده صرف تا سره کم قرآن دی او هغه زه منمه او نور نه منم. نه داسې نه وه. ټولو صحابه اوس چې کوم قرآن لیکلی هغه ټولو سره به یې ټیلی کې که یو شان دی او دا قرآن دی او که یو شان نه دا قرآن نه دی. نو یو آیت وایي ما نه ضایع کېږي ما ته پته چې ما د نبي علیه السلام نه لیکلی دی د دې سورې توبې آیت مبارکه دی اوس ضایع کېږي او چا سره نشته. یو انصاري صحابي راغی تقریبا خزیمه بن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنہ تقریبا هغه سره دا آیت مبارکه هم په ریټن فارم کې وسره په لیکلو شکل کې هم وسره په یاد وته یاد غواړم وسره ډېر په ګرانه لیکلی شوی دا قرآن. تاسو ته پته شته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي په دروازه ولاړو دا خلک به راتله قرآنونه یې راوړه نو کم سړی به یې دننه پرېښود. تاسو ته پته شته یو شرط ولې دا و چې کم آیتونه مبارکه د قرآن د سره دا ورته په یادو یادي او دویم دا چې نبي علیه السلام په زمانه کې لیکلي او په هغې ورسره دوه ګواهان موجود دي. په هر آیت ورسره څه موجود دي داسې قرآن یې نه دی منلی دی چا پوهېږئ دونه په تکلیف سره دا قرآن لیکلی شوی. څه شرایط وورئ قرآن مجید راوړی چا سره چم دی یو په یادو ته یاد دی که نه که چا به چې نه دی یاد واپس شه قرآن په یادو به هم یادي یوه دویم لیکلی به د نبي علیه السلام په دور کې او په دې یو آیت مبارکه باندې به دوه ګواهان هم پیش انسانان هم پیش کړي. کیسه ډېره ګرانه وه. داسې قرآن مجید ولیکلی شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې مشري چا کوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دروازه ولاړو هغه دا مشري کوله. دا لومبی جامع القرآن چې چا قرآن را جمع کړی حضرت عثمان صاحب نه دی څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا تحقیقي خبره ده هم کې مشهوره ده په پیپرو کې او په کتابونو کې چې حضرت عثمان صاحب جامع القرآن دی قرآن را جمع کړی هغه نه دی. هغه په دویمه بیا یو بله مسله ده په هغې کې قرآن مجید را جمع کړی هغه راته ویم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قرآن ولیکلی شو او داسې ولیکلی شو یعنی پاڼو پاڼو کې موجود و چا په سرمنو لیکلی و چا په اډوکو لیکلی و چا په تختو باندې لیکلی و. بیا دا ست شکل ته راغی مصحف شکل ته کتاب شکل ته راغی یو کتاب ته جوړ بس په یو کتاب کې به خلکو قرآن مجید وي. بیا د هغې مختلفې نسخې ولیږلی شوې کوم ځای کې د مسلمانانو حکومتونو هلته ولیږلی شو. عجیبه خبره وه دا کم چې تاسو ته په دې زبر زیر ښکاري نه پې دو نه د باده لاندې چې دا یو ټکی دام پې نه و تا د پاسه دوه ټکي دام پې نو نون د پاسه یو ټکی دام نو د قاف د پاسه دوه ټکي دام پې نو دا ټکي هم پې نه یوه او دویم زبر زیر پیش دام پې نو اعراب هم پې نو ټکي هم پې نو بلکې خلکو د عربی تاسو اوس دا قرآن مجید دغه ستاسو دا نه دا خو د اردو لیکلي تاج کپنے والا دا قرآن مجید د عربی فونټس دي عربی لیکل دي نه دا زبر زیر هم تاسو ختم کړئ دي نه دا ټکي هم تاسو ختم کړئ. چا سره د فونټس علم وي که نه هغه په دې څه پوهېږي داسې نه شي هسې د عربی یو نقشه راوړی ما ته یې کېږي زبر زیر دې پې نه وي یوه ټکي دې پې نه وي الف با تا ثا جیم دې باندې چې دا کوم ټکي دا دې هم پې نه وي او ما ته به پته لګي چې دا یې څه لیکلي ښه ریلیکس زه به وایم ښه زر به وایم لکه څنګه چې د قرآن مجید د زبر زیر دا تلاوت کوم دا د فونټس ځان له علم دی د عربی د شکل نه معلوم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم قرآن او د هغې نسخې اوس هم پرتې دي په غټو غټو میوزیمونو کې نو په هغې تاسو ګورئ نه زبر زیر شته نه په هغې باندې ټکي شته نو دا بیا وی څنګه دا د عربی فونټس باندې څوک پوهېږي هغه ویلی شي بل څوک نشي ویلی صحیح ده. دا داسې ولیکلی شو بیا داسې کار وشو چې داسې ولې لیکلی شي چونکې قرآن مجید هغه نازل شوی په اوو مختلفو لهجو کې نو د هغه ټولو ګنجایش پکې موجود و دا ټولو ګنجایش پکې موجود و نو ځکه یې پې دا زبر زیر او داسې زونه نه کول. زبر زیر خو پې هله وشو چې کله یو خاص قرائت مونږ ته راواغستو مونږ په یو قرائت کې قرآن وایو هغې قرآن مجید نازل شوی په اوو مختلفو قرائتونو نو د هغې ګنجایش پکې بیا حضرت
عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر صاحب زمانه تیر شو، د عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانه رااله. د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدارو، هغه صحابي تل په دې اخواله قباندي دا رشیا چې کوم دا سټیټس دي کنه، ارمینیا او آذربایجان او ترکمنستان او تاجکستان او قازقستان او دا علاقې چې دي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې فتح شوی وي. هغه تل په دغه طرف باندې هغه چې د هغې نه واپس راتلو په دې لاره باندې په عراق باندې راتلو. نو په عراق کې څه خلک ولیدي چې هغوی په قراتونو باندې جګړې کولې، یو یې زما قرائت ټیک دی، بل ستا قرائت دا غلط دی، زما هغه ټیک دی، بل زما هغه ټیک دی، بل زما هغه ټیک. اثر فکر پیدا شو چې خلکو اختلاف کوي، لکه زموږ چې وایو امین په تیزه ټیک دی او بل وایي امین په رو ټیک دی، او لاسونه بار بار چوتول ټیک دی او بار بار چوتول ټیک نه دي. چې نبي علیه الصلوۃ والسلام ټولې طریقې کړي نو چا پکې څه کار دی چې ستا کومه خوښه یې کوه که نه. ته خو نبي علیه السلام ته غلط وې، صحابو ته غلط وې، پوهېږې په دې باندې. داسې به نه وي چې حدیث کې یو څیز موجود وي، قرآن کې یو څیز موجود وي، هغې ته غلط نه شي ویلی، ستا د رایې خلاف دی، بس ټیک ده. ښه، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خواله راغی، حذیفه صاحب د عراق نه راغی که نه، عراق نه راغی مدینې منورې. نو حضرت عثمان صاحب ته وایي حضرت امیر المؤمنین وایي زما یو خبره اوره، وایي زه د عراق باندې راتلم د مسلمانانو خپل منځ کې جګړه وي چې قرائت زما ټیک دی، بل وی چې زما ټیک دی. او ادرک بخاری شریف کی روایت ہے ادرک هذه الامه قبل ان تختلف اختلاف اليهود والنصارى، د دې دا اختلاف ختم کا په طریقه باندې کینی د یو بل اني به اوس کې د يهوديانو عیسایانو په شان. حضرت عثمان صاحب دا چلو کو چې کوم گنجائش پکې د مختلف قراتونو هغه ته ختم د دې لپاره چې ټول امت قرآن مجید په یو لهجه باندې وي، ټول امت قرآن مجید په یو لهجه وي، یو بل ته نه چې ستا تلاوت غلط ته او زما دا ټیک دی. یو عجیبه پیغام دی په دې کې، د امت د اتفاق لپاره قرآن مجید سوځول هم جایز دی. دونه اهمه خبره. او څوک خپل سیاسي پارټي هغه نه پرېږدي او خپل لیډر نه پرېږدي د اتفاق د امت لپاره. دا مسلماني خو نه. حضرت عثمان صاحب د امت ته اتفاق لپاره څه کوي؟ قرآنونه سوځي، قرآنونه. دلته به موږ خلکو ته کافر وایو چې دا چل کې چا وکړو، داسې کوو که نه. خو که د امت ته اتفاق لپاره تا ته څوک وایي چې لیډر پرېږده، سیاست پرېږده، قرآن له راشه او صرف یو لار اختیار کړه چې موږ مسلمانان یو، زموږ یو بنیاد دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وای دا زه نه منم، اتفاقونه دې نه منم. پوهېږې په دې باندې؟ ته په شریعت نه پوهېږې، ته په دین نه پوهېږې، ته لاس وکړې. سیده حضرت عثمان صاحب څه کوي؟ تمام قرآنونه سوځي د څه دپاره؟ د امت ته وحدت دپاره چې امت یو شي، بس مسلمانان بس د دې دپاره. دا د بخاري روایت ویم سره ډایجسټ خبره نه کوم، صحیح حدیث ته ویم. صحیح ده. نو دا اصل کې خبره دا وه، خبره مې د کم ځای نه شروع کړې وه او لاړه کم ځای چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې څنګه قرآن مجید لیکلی شوی هغه زموږ مخې ته هغه پروت دی. په کوم ترتیب سره لیکلی شوی هغه ترتیب دا نیم ترتیب مې نه ته وي، نیم به سبا یم انشاءالله. نو په سورة توبه کې چې بسم الله نه دی لیکلی شوی، دا نبی علیه الصلوۃ والسلام په حکم نازل شوی. صحیح ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د هر صورت نه مخکې د بسم الله حکم کړو، او سورة توبې نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خیبر نومي علاقه ده چې د مدینې منورې په شمال کې واقع ده، تقریبا 300 کیلومتره فاصله کې. دا ډېره بهترینه علاقه وه د زراعت په لحاظ سره، زمینداري پکې ډېره زیاته وه، ښه باغونه وو پکې، د یهودیانو قلاګانې وې پکې، یهودیان پکې اوسېده. د هغې یو څو د هغې چې کوم معززه خلک وو، نو په هغې کې یو نارینه او زنانه هغې بدکاري وکړه. نو بیا چې هلته تپوس کو، نو د هغې ځای یهودیانو ورته ووایي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام خواله لاړ شي. زمونږ په تورات کې دا خبره ذکر ده چې که چېرته یو سړی زنا وکړي او هغه شادي شدی، نو هغه به سنګساری نه، بس د هغه نه به یا جرمانه والی یا به له مخ تور کړي او کوړې به له ورکړي. د هغه وجل نشته زموږ په مذهب کې، تورات په مذهب کې. تاسو نبی علیه الصلوۃ والسلام له لاړ شئ، که نبی علیه الصلوۃ والسلام د تورات په شان فیصله وکړه، دلته راځي که نه؟ الله جل شانه فرمایي چې یقولون دوی وایي ان اوتیتم هذا،
کچری تاسو له درکړې شوه دغه شان مسله نو فخذوه بیا دا مسله والی وان لم تؤتوه او که داسې مسلې درته ونه کړه دا څنګه چې مونږ وکړه نبي علیه السلام تاسو ته داسې مسله ونه کړه نو فاحذروه بیا د دې پیغمبر نه ځان وساتئ ځکه دا د تورات د شریعت خلاف کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراله دا یهودیان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس کو چې دا یو نارینه او یو زنانه دی شادي شوده دي ودونه کړي دي بدکاری کړي ده د دې څه سزا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دی شادي شوده دي جبريل به اوس راشي حضرت جبريل لاغه هغه وی چې دی رجم کوي پکانو باندې ولې سنگسار کوي يهوديان وی دا خونګ نه منو دا زموږ شریعت دا زموږ د تورات شریعت نه دی زموږ تورات په شریعت کې خدا دی چې مخ په ول تور کې یا جرمانه به په لګي او یا کوړې به ول ورکی دا دی دا د دې د رعایت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی تاسو اے يهوديان یو سړی په خپل علاقه کې پیژنې چې امرد اعور ابيض چې سپین سړی دی په مخ باندې ویښته نشته او سترګې کږې دي او د هغه ابن سوریه نوم دی ابن سوریه دا د یهودیانو لوی عالم په مخ ته ځمکه باندې د په شان عالم نه و په هغه زمانه کې د یهودیانو وی دا پیژنې او پیژنو وی د هغه باره کې هم څه خیال دی وی هغه بهترین عالم دی زموږ د یهودیانو وی که هغه زموږ او ستاسو فیصله وکړي نو څنګه به وي موږ به ومنو ابن سوریه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او ته وی ستا دې په هغه ذات باندې قسمی اے ابن سوریه ستا دې په هغه ذات قسمی کوم چې د موسی علیه السلام دپاره دریاب شلولی و موسی علیه السلام یې پورې باسلی و فرعون یې هلاک کړی و په تاسو باندې من و سلوا هغې رالیږلي و په تاسو باندې وریځې سورې کړي د هغه ذات واسطه دله در کومه قسم وخوره چې آیا ستاسو په تورات کې دا نشته چې یو شادي شوده سړی او زنانه چې هغې کله بدکاري وکړي نو هغه به سنګساری هغه وی بالکل دقه شانتې زموږ په تورات کې لیکلي څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل نو څه چلو شو فوثبت سفلة اليهود هغه ناکاره خلک چې کم په یهودیانو کې هغې ټوپونه شروع کړه چې داسې چلو که زموږ خلاف مسئله وکړه زموږ خلاف مسئله وکړه پښتانه وو چې زما په حق کې به منم او چې زما په حق کې به نه منم نو خپل عالم د هغې خلاف فیصله وکړه او څه وي زه ګواهي ورکوم ای نبي علیه الصلاة والسلام دې خبرې چې د الله جل شانو سره څوک شریک نشته او ته د هغې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم الله چې د موسی علیه الصلاة والسلام دپاره دریاب کې لارې ایستې وې هغې له په دې باندې غوسه ورله اقا کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د جمعات دی دروازې ته کې او سنگسارې کې دغه فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانو فرمای چې دوه قسمه خلق دي په يهوديانو کې تاسو چې کوم خلق اوسې په مدینه منوره کې او هغه ډېر تادی کې په کفر کې هغه دوه قسمه خلق دي نه منستا قرآن او ستا کتاب انکار ته کوي کفر ته کوي هغه څو قسمه کم خلق دي یو هغه خلک چې هغوی موږ ایمان راوړی خو دوی زړونه په ایمان باندې مطمئن نه دي منافقان او یو یهودیان چې تا ته راغلي دي او سبانې او سهیلې لټوي چې دا مسلې بدلې کړي نه پوهېږي زما په دې خبرو اے نبي علیه الصلاة والسلام دې دا انکار دي تا په غم کې وانه چې دا دومره رذیلان دي الله جل شانه فرمای چې دی چې ستا کمې خبرې اوري ښه په توجه اوري و دې دپاره اوري چې ستا دا خبرې بار ویسي او دروغ ورسره ملو کړي او د دې دپاره ستا دا خبرې اوري چې نور خلک پې ګمراه کړي دغه الله جل شانو فرمای دا داسې بدترین قوم دی دې کار دا دی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه د مخکې نه دې کار دا دی تر اوسه پورې دې یهودیانو او دې منافقانو چې د الله جل شانو کتاب دې بدلی ګوره نه د حطتن نه حنطتن جوړ کړو د ګناه د بخشش د هغې په ځای څه وي خدای موږ له غنم راکړي الله جل شانو ته فرمیل ما ته سجده وکړې او دوی ټوکې شروع کړې په سجدې پسې دا د دې کار دی د یهودو او د منافقانو الله جل شانو فرمایي چې د الله جل شانو احکامات هغه بدلی دا دونه رذیلان دي چې دې څه وایي یو بل ته که نبي علیه السلام د تورات په شان فیصله وکړه ویلې او که داسې ونه وي نو بیا یې مال او ځان ته وساتئ د دې پیغمبر نه
الله جل شانو فرمای ما د دې د گمراهۍ اراده کړې. گمراهی دا مطلب دی چې سم لار هغه انسان پریدي او په غلطه روان شي، دې ته گمراهی وي. الله جل شانو فرمای زه چې د کم انسان د گمراهۍ اراده وکما د چا پلار هغه ځای نشي راوست. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه چې د چا د پاره دا اراده زما خوښی دا چې د گمراه شي، اے پیغمبر ستا سره هم دا طاقت نشته چې په سمه لارې راولي. ستا کار صرف دا دی خبرې کوه، بیان کوه، تقریر کوه. زه چې څوک گمراه کوم بس هغه گمراه دي، زه چې څوک سمې لارې ته راولم بس هغه زه په سمه لاره کوم. ښه بیا الله جل شانو فرمای دا هغه خلک دي دا یهودیان او منافقان چې الله نه غواړي چې دې زړونه زه پاک کم، ایمان ته برابر کم. ښه د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده، آخرت هم تباه ده. په دنیا کې دي یهودیان او منافقان رسوایی ده چې الله جل شانو د دې هغه رازونه را بار کړو نبی علیہ السلام او مسلمانانو ته وښود، او تر نن ورځې پورې په هغې باندې دا لعنت ورېږي. تر موږ هم په لعنت وایو. په دې 1400 کاله کې به په څونه خلکو لعنت ویلي، الله فرشتې به په لعنت وایي، الله به په لعنت وایي. د دې نه بل غټ رسوایی شته، د دې نه بل غټ ذلت شته، د دې نه بل غټ ذلت څه دی؟ خیبر قلعه ته واغسته وته وی زه یو ستاسو په الله جل شانو په ځمکه کې ستاسو ځای نشته، ځان له ځای وګورئ. الله جل شانو فرمایي دا دنیا د آخرت په ولز تباہ او برباد کوم سخت عذاب بوله ورکم. یا ایها الرسول ای زما پیغمبره لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تا دې غمجن نکي د دې خلکو هغه تیزی په کفر کې من الذين د آی کسانو نه قالو چې دی وی آمنا ایمان راوړی بیا افواههم په خپل خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم، او دې زړونه هغه ایمان والا نه دي. ومن الذين هادو او د هغه خلکو نه چې هغه يهوديان دي سماعون للكذب، سماعون ستا خبرې علي ستا خبرې ښه اوري، خو للكذب د دې دپاره چې دروغ ورسره ملو کي، او سماعون ډیر زیات اوریدونکي دي خبرو لره. ولقوم آخرین د یو قوم دپاره هغه قوم لم یأتوک چې هغه تا ته لا نه دی راغلی، د دې دپاره یحرفون الکلمه من بعد مواضعه چې د الله جل شانو احکامات بدل کړي. یقولون دی وی ان اوتیتم هذا، که پیغمبر ستاسو داسې فیصله وکړه فخذوه نو ویلې، وان لم تؤتوه او که داسې فیصله ونه کړه نو فاحذروا بیا د پیغمبر نه ځان وساتئ. الله فرمایي ومن یرد الله، او د چا دپاره چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ داغه د بیلاری کېدو، فلن تملکه نو چرتم ته مالک نشي جوړی دی، چرتم ستا طاقت نشي کېدی پیغمبره له داغه دپاره من الله د الله نه شیئا ذره برابر. مطلب چې الله یې ګمراه کوي ته ذره برابر په هدایت په لاره نشي راوست، دا مطلب. اولئک الذین دا کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم چې دې زړونه الله پاک کړي، لهم فی الدنیا خزي، د دې دپاره په دنیا کې رسوایی ده، ولهم د دې دپاره فی الاخرة